د مغولو راتګ نه پس د پښتون قام په مختلفو مشکلاتو کې د شپې ورځې راغلې. هغې نه پس د شیرشاه سوري د نور کو خلک به وقتاً فوقتاً راتلل چې د پښتنو چې تر اوسه پورې پښتون قام کې چا ترقي سوچ لرلو د شیرشاه سوري، بیا ورسره د رنجیت سینګ راتګ د پښتنو خاوره د کابله پورې د رنجیت سینګ رسېدل، په هغه پسې چې شاته کوم قوتونه وو د هغې قوتونو پېژندګلي، بیا د رنجیت سینګ چې کله پښتون په خپل هغه قوتونو په ذریعه سره څه نه څه کمزور کړ، بیا قوتونه مخامخ راغلل. نو زه اوس هم دا وایم چې د پښتنو په دې سیمه کې د پاکستان فوج چې کوم کردار دی د رنجیت سینګ کردار دی. په دې حواله سره چې تاسو وینئ که نه، هغه هم دی هم تر کابله پورې ورسېدل، او هلته چې چېرته هم د پښتنو داسې کس خلک وو چې په قام سره یې مینه وه، په خاوره باندې زړه بدېده، او د پښتون قام بېعزتي بېادبي یې برداشت کولی نه شوه، هغه خلک وقتاً فوقتاً مړه شول. لکه د موجوده وخت کې چې تاسو ګورئ، هر هغه کس مړ شوی دی چې د دې خاورې د دې قام اواز اوچت کړی دی. ملګرو، زه خبرې ډېرې نه درته اوږدوم، تاسو وګورئ دې ملک په کشمیر کې مونږ استعمال کړي یو، په کشمیریانو چې زه نن خصوصاً د قبایلو نه نفرت دی، آیا په دې وجه باندې دی چې مونږ یې جنګ ته بوتلي یو هلته، بیا هلته زمونږ خلکو دا بدقسمتي وه چې مونږ لوټ مار کړی دی. دا نن مونږ په دې سټیج باندې منو چې مونږ په کشمیر کې غلطیانې کړي دي، هغه خلک هم لوټ کړ. بیا تاسو راشئ د افغانستان په حواله سره بیا خصوصاً پته بیا استعمال دا مې وګوره لکه په دې حواله سره مخکې سره دا جنریټر لګاو، دا بجلی که نه جنریټر ولګوه بس راغی. نو داسې دي چې کشمیر بیا افغانستان کې مونږ استعمال شو، خو په هغې کې قدر دومره فرق و چې زمونږ د عزت خیال به یې ساته. بیا چې افغانستان ته روس دننه شو، مونږ پالیسي د نور چا وه مونږ ورته چلوله، خو مونږ به بیا عزت وو. بیا چې کله افغانستان کې روس ووته، نور قوتونه راغلل، خو دا اوس وخت کې چې کومه پالیسي چلیږي، په دې کې ډالر یې هم زمونږ په سرونو باندې راوړل، پالیسي یې هم زمونږ په وجود باندې او د پښتون قام باندې وچلوله. خو په دې کې چې غټه کومه خبره وه، دا خبره وه چې ورسره یې پښتون قوم بې عزته کړ. پښتانه ته په کورونو په ورانول باندې هیڅ افسوس نه درېږي، پښتانه ته د جایداد په تباه کولو باندې، په دولت کاروبار تباه کولو باندې هیڅ افسوس نه درېږي. پښتون په مرګ کې را روان دی، څه د اوس خبرې نه دي، دا د ډېر وخت نه را روان دی. کله په مرګ باندې د ګیله نه ده کړې، خو پښتون چې کله هم ګیله کړې ده، په عزت باندې کړې ده. دا اوس چې کوم کار وشو، په مونږ باندې به پالیسي هم چلوله، او په بېادمي معاف په چک پوسټونو باندې به یې مونږ نه کالي هم کوزول. نو ملګري، دا دلته محسن دا واقعات درته بیان کړل د خړ کمر او دې حوالې سره، چونکې زه هلته موجود وم. واقعات ډېر شوي دي، په خړ کمر نه ډېر سنګین واقعات شوي دي، خو هغه وخت کې د دنیا او د پښتون قام کې هغه ربط نه و، هغه جوړښت نه و، هغه ژبه نه وه، هغه یووالی نه و، په یو بل باندې خبرتیا نه وه. لکه د اوس چې پښتون قام هغه هم که په چترال نه یې راونیسه تر بولانه پورې، کابل نه یې راونیسه تر کراچۍ پورې، دغه پښتون قام کې چې کومه خبره کیږي،
کوم داسې واقعات کیږي خلک پرې اوچتیږي. دا خړ کمر کې چې کله دا واقعات وشول زه نور نه درته څم چې څرنګه یې ونیولو څرنګه یې وویشتلو، خو دوه واقعات یې ډېر جابر یې وکړل. هغه یو دا وکړل چې کوم کسان زخمیان وو هغه یې دوباره وویشتل. زه په موقع باندې موجود وم چې هغې دا سوال که ورته چې موږ در اوچت کې دوی د دوباره وویشتل، هغه کسان یې دوباره وویشتل. بل داسې و چې کوم زخمیان کسان له دوی وړي وو نو په هغه کې څه کسان پېژندلي نه وو چې هغه زموږ د ثناءالله او د تحریک ډېر مشران هلته فعال او پیاوړي کسان وو. نو چې کله دا محسن دې درنه ورکوله نو دا خبره مشهوره شوه هلته چې درنه به ورکوو او دغه مړي به دلته کېږدو. نو هغې ته یې داسې کیمیکل ورکړل یې ورکړل چې هغه مړي په 2 او 3 ګنټې کې ډېر د کتو نه ووتل. نو په دې کې چې دا ثناءالله کوم هلته د پی ټي ایم مشر و هغې ته چې کوم کیمیکل ورکړي وي هغه کیمیکل د وینې سره چې کله میلاو شوي ځکه چې د ده نه خو وینه تویېدله نو هغه کیمیکل دومره زورور و چې تابوت کې چې د کومه د لاندې تخته وه هغه تخته هغه کیمیکل ماته کړې وه. نو په دې کې دی راته وایي چې ته ماته ښه ژبه نه استعمالوې، ته ماته صحیح لهجه نه استعمالوې، نو د دې ظلم باوجود زه تا ته پلار ووایم. نو ملګري نورې داسې خبرې دي چې تاسو ته د دې پته لګي چې افغانستان د موجوده وخت کې یو څو داسې خبرې درته کوم، سوري ټایم به م اخلم، چې افغانستان کې تاسو وګورئ چې کله روس راننوته نو چې کله مجاهدین جوړ شول نو دا مجاهدین دلته ډېر په طاقتور حالت کې وو. دیغدو بالکل داسې کول چې کله روس د افغانستان نه لاړو بیا روس مات شو نو دوی دې دا وی چې دا وګورئ موږ دغه روس غوندې طاقت مات کړه، خو بیا هغه وخت و چې مجاهدینو هغه طاقت نشه پاتې. بیا هغې نه پس افغانستان ته القاعده راغله، القاعدې سره هم طالبانو ته حکومت هلته وسپاره شو. نو القاعدې به داسې غوښتل چې په 5 منټه کې به په دنیا کې څه غوښتل د دې په هر مقام کې کېدی شول. القاعده دومره پاور او طاقت کې راغله. القاعده هم یو طرف ته ډېره لاړله چې اوس خالي په ذهنونو کې پاتې دي چې په عمل کې نه وي دومره پاتې. هغې نه پس بیا طالبان چې د افغانستان نه بیا دلته راغلل نو دلته د پېښور ویلي کې که برای راست حکومت نه و خو سوا د چترال او د وزیرستان د جنوبي پښتونخوا کوټې په کراچۍ پورې راونیسه په دې کې ډایرکټ حکومت و. نو طالبان هم اوس سایډ ته شول. اوس په دې کې دا یو شی داسې پاتې شوی دی چې دا کوم اوس حاضران روان دي چې دا اوس یوه د دې حکومت کې دلته مذاکرات روان دي د طالبانو سره. د فوج جرنیل ته اکسټینشن میلاو شوی دی. اکسټینشن په دې حالات ورته میلاو شوی دی چې ته به په افغانستان کې کردار راته ادا کوې. د اکسټینشن په دې حوالې سره میلاو شوی دی. بیا تاسو وینئ چې په دا فوجي اداره کې وقتاً فوقتاً اوس په خپل منځ کې هغه سپلیټ دی، تقسیم راغلی دی، اختلاف راغلی دی. یعنی 3 ځله د جرنیلانو ګوشي میټینګونه وشول او د یوه بل په فیصلې باندې ټکونه وکړل چې دغه فیصلې زموږ نه دي خوښې، هغه بل ګروپ به ورته وایي چې موږ دا فیصلې دي. نو ملګري په دې وخت کې نو اوس دا پته به لګي چې دا حالات کوم ځای ته ځي. موږ به په دې حالاتو کې ډېر په سنجیدګي سره غور ورته کوو او په ډېر داسې طرف باندې به ورته درومو که نه چې دا بل چا کردار چې وي په هغه کردار کې چې موږ نشو استعمال. پښتون قام د یو ډېر لوی سفر نه څه نه څه صورت کې اوس د یو بل نه خبرېږي، د یو بل دوک درد کې شریکېږي. نو داسې دي چې په دې حالاتو کې به موږ داسې کوو چې موږ کوم خپل پروګرام دی، خپله نظریه مو ده، خپل کردار مو دی، هغه به پښتون قام ته ورکوو او زموږ کردار چې د بل چا دپاره استعمال نشي. تاسو په پوهېږئ زه دلته نمونه نشم اخیستی، هغه که د ریاست دی که د ریاست نور ملګري دي دا ټول په خپله کې یا یو دي یا اوس دومره تضاد سره راغلی دی چې یو بل نه سره پرېږدي.
کني تر اوسه پورې چې دا څومره کاروبار شوی دی، که د جهاد په نوم باندې شوی دی، که د طالبانو په نامه باندې شوی دی، دا ټول کاروبار بیزنس شوی دی. تاسو موږ ته داسې یو کې وښیئ چې دا قوتونه چې دلته راغلي دي، دې قوتونو کوم ځای کې د پښتانه هغه مسله چیړیلې ده، د پښتانه تکلیف یې بیان کړی دی، دا نه دي شوي. نن بله دا ده چې پی ټي ایم دنیا دلته بلیون ډالر یې ولګول، پاکستان ته په یو شکل کې امداد ورکوه، افغانستان ته یې په بل شکل کې ورکوه، مذهبي ډلې ته یې په بل شکل کې ورکوه، سیاسي ډلې ته یې په بل شکل کې ورکوه. خو دنیا چغې پاکستان چغې ورته والې چې موږ په دې دهشتګردۍ باندې کابو نه شو ساتلی. پښتون تحفظ مومنټ بغیر د چا امداده، پښتون تحفظ مومنټ بغیر د چا د مشورې، پښتون تحفظ مومنټ بغیر د بل چا د فکر نه راووته. هغه چې بلیون ډالر یې ورکول دې په خپله په یوه مټه باندې بغیر بې ډالرو، بغیر بې اصلو، بغیر بې تشدده هغه کار یې وکړ چې دنیا په دغه ځای کې پاکستان ته ډالر یې ورکولې. خو ورسره افسوس دا کیږي چې دنیا د پښتون تحفظ مومنټ د پښتون د ژغورنې غورځنګ سره هغه مرسته نه وکړله چې کوم دلته دهشتګردي کېدله، پښتانه وژل کېدل، او دې د دا نارې والې چې موږ پښتانه د دې خلکو نه ژغورو یا د دې خلکو نه تحفظ ورکوو. خو پښتون تحفظ مومنټ جیلونه ته لاړل، مړه شول، گرفتار شول، په لارې او په کوڅو کې وټکول، ووهل شول. یعنی مطلب داسې هغه تکلیف چې یو انسان ته یو جابر ریاست، جابر حکومت یې ورکوي یا جابر ادارې یې ورکوي، هغه د پښتون تحفظ مومنټ ملګرو ولیده. خو په بهر دنیا کې ما سوای د خپلو ملګریو ناسې یو نیم داسې نور کیدی شي که ادارې وي چې هغې اواز اوچت کړی وي، خو د هغه قسم اواز یې نه که اوچت چې کوم د امداد په شکل کې ظالمانو ته ورکوه، هغه جابر ته ورکوه که نه. نو ملګري، زه ډېر تقریر نه درته ویږدوم، خو دا دی چې موږ د ستاسو سره اول هم وعده کړې ده، اوس یې بیا هم په دې سټیج باندې وعده در سره کوو چې زمونږ مرۍ به کټ شي، زمونږ به ړانده شو، غوږونه ته به م اوسپنه واچوي، سرونه به م کټ شي، خو د دې کام سودا به ونه شي. او هغه قوتونه ته وایو چې راشه په سمه لار، د دې کوم چې کومې مسلې دي، د دې کوم چې کوم تحفظات دي، ته کښېنه ورسره، خو په رښتونې لار باندې، په دوکه او په فراډ باندې نه. او ته راشه، ته کښېنه، که چېرته ته بیا هم د دې باوجود نه منې چې ته موږ سوالونه درته کوو، ورسره تحریک هم موږ چلوو، خو په هر بار کې موږ دا درته ویلي چې زموږ مشکلات حل کړه. که زموږ مشکلات به تورې ته کاروبار استعمالوي، موږ به په خپل عمل باندې بیا سوچ کوو چې موږ ته څه کول پکار دي. دا ځکه چې دا بار بار موږ په دې خبرې باندې ستړي شو، تا ته په دې سوالونو باندې ستړي شول، MP هم په تا باندې بدنامه شوه چې ووایي چې دا د حکومت خلک دي، پښتونخوا هم په دې باندې بدنامه شوه چې دا د حکومت خلک دي، ملا هم په دې باندې بدنام شه چې دا د حکومت خلک دي، ځکه چې دوی تا ته سوالونه وکړل، د دې خاورې دپاره د امن په خاطر باندې سوالونه درته کړي دي، خو تا چا پروا نه ده کړې. اوس موږ درته وایو چې سترګې مو په سترګې کې درته اچولي دي، او نیغ درته ګورو، او نیغې خبرې درته بیانوو. موږ دا توقعات لري چې ته به یو ځل بیا د خپلې کاروباري پالیسۍ نه نظرثاني د پښتنو په مشکلاتو باندې نه وکړي. که چېرته دې په دې مشکلاتو باندې تا نظرثاني نه وکړه، بیا د پښتون قوم د تحریک د پښتون قوم د یووالي او د دې زور نه به ته ګیله نه کوې، هېڅکله بیا ځکه نه کوې چې نن هم دغه په صوابۍ کې چې نن کوم پروګرام دی، دا په دومره مشکلاتو کې کیږي چې دې مشکلاتو موږ ته احساس دی.
دې مشکلاتو مونږ ته احساس دی چې دغه وروڼه چې کوم ناست دي دلته دا په ډېرو خبرو نه باوجود دلته راغلي دي خو تا بیانیه زمونږ ختم نه کړه تا زمونږ هغه جوړښت ختم نه کړ تا زمونږ یو بل ته تګ راتګ دا ختم نه کړ وزیر بهادر وزیر علي وزیر علي وزیر وزیر بهادر وزیر علي وزیر علي وزیر وزیر بهادر وزیر علي وزیر علي وزیر دا زه ډېرې خبرې اوس ناوخت هم د ملګري به د لرې ځای نه دا څو خبرې دا دي چې دا صوابۍ چې کوم د پښتنو په خاوره باندې دا جنگ راغلی دی او د پاکستان د ادارو په مختلفو ادارو کې چې کوم دي نو دا چې 1580 کسان د زموږ ملګریو ته چې معلومه دي پولیس دی که په فوج کې دي یا نور ادارو کې شهیدان دي دا د مهرباني وکړي چې پولیس کې کوم شهیدان شوي دي دغسې نور په سیول ادارو کې چې کوم شهیدان شوي دي موږ دا کوشش کوو چې هغې بچیانو ته دا ریاست خپل حق ورکړي دا ریاست بالکل محمد علي وویل چې کوم چې بین الاقوامي د شهدا پیکیج دی په هغه باندې دی وکړي بل دلته د تماکو فصل دی مونږ د اسد کیسر سره دا خبره هم کړې ده عثمان محسن د صوابۍ د تمباکو ډېره مسله ده نو مونږ خو دا سوال کوو چې مونږ ته که د پښتنو په ډېرو خبرو باندې چې هلته مونږ خبرې کوو اسد کیسر اجازت نه راکوي خو مونږ به دا سوال ورته کوو چې د صوابۍ چې د تمباکو کومه مسله ده په دې باندې راکړه چې دا صوبې ته حواله شي او د مرکز نه راشي بیا د دې نه علاوه چې د تربیلا ډیم د غازي بروت او دا چې کوم دلته خلک به کوره شوي دي ځمکې تللي دي هغې تر اوسه پورې در به در ګرځي هغې ته د دې معاوضه نه ده میلاو شوې د دې خپل چې کوم پیکیج دی هغه نه دی میلاو شوی مونږ دا د دې سټیج نه ورته وایو چې ورسره چې د پښتنو د بقا مسله ده خو د پښتنو دا مسلې هم حل کا نو زه د صوابۍ د خلکو دلته چې نور د ضلعو ډېر خلک شرکت یې کړی دی په دې پروګرام کې یا څوک اورېدونکي دي یا بیا وګوري د پروګرام د هغو ټولو ډېره شکریا ادا کوه خو موږ ریاست ته دا وایو چې زموږ ژبه یوه ده زموږ کلتور یو دی زموږ خاوره یو ده زموږ د دې کام او د دې خاورې په مناسبت باندې ګامونه یو دي لهذا زه دا وایم چې نن صوابۍ ډېر د جرأت اظهار وکړو مونږ په فخر سره بیانوو او که زندګي وه د ملګري په خپل منځ کې برابط پیدا کوي په خپل منځ کې به رشتې مضبوطوي په خپل منځ کې به هغه پیدا کوي ځکه چې دا د شخصیتو مسله نه ده دا د خاندانونو مسله نه ده دا د قام مسله ده د دې خاورې مسله ده او دا خاوره مور ده د مور سره چې غداري وکړي په پښتون قام کې ځای نشته نو زه وایم چې مونږ به د دې خاورې د دې مور سره غداري نه کوو مونږ به د دې چې کوم بچي حق وي هغه حق به ادا کوو که وینه غواړي وینه به ورکوو که ګولۍ غواړي ګولۍ به ورته زغمو که جیلونه وي هتکړۍ به ورته زغمو او انشاءالله تعالی که وخت راغی نو انشاءالله هغه ته به بیا هغه مناسبت کې جواب هم وایو مهرباني